अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। که تاسو غواړئ چې زمونږ ټول مسائل د حل شي، ټولې پریشانۍ د ختم شي، زمونږ چې څومره مشکل کارونه دي چې هغه انتهایی آسانتیا سره وشي، نو دې دپاره پیغمبر علیه السلام وظیفه ښودلې ده، انتهایی اسانه او تاسو له درځي، خو زه صرف تاسو په خدمت کې پیش کوم. او دا وظیفه دومره مفیده ده چې کم بنده ته کم مشکل راځي، دی بلا د ځان نه خبر نی او د مشکل به الله پاک بر وخت حل کړي وي. دی که د ورځې دا وظیفه وکړي، تر ماښامه پورې دته داسې سخت کار او مشکل کار به نه راځي چې هغه به نه حل کیږي. ماښام که دا وظیفه وکړي نو تر ساره پورې دی که اوده وي نو هم د ده که څه کار پیښیږي نو داسې به وي لکه چې د ده یو نماینده لګیا دی او د ده نیمګړي کارونه، د ده مشکل کارونه سموي او سر ته رسوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د سحر د مانځه نه وروستو 3 ځله قل هو الله احد صورت، ورپسې قل اعوذ برب الفلق 3 ځله، ورپسې قل اعوذ برب الناس 3 ځله. دا 3 صورتونه دي او دا 3 ځله د سحر د مانځه نه پس ویل، دې سره به ټول ورځ چې دته څومره مشکل کارونه راځي، هغه ټول مشکل کارونه الله به د هغې دپاره کافي وي او دغه ټول کارونه به وله الله په خپله باندې کوي. او که دی د ماښام د مانځه نه پس دا 3 صورتونه ووایي نو الله پاک به تر سحره پورې د ده د ټولو مشکلاتو دپاره کافي وي. دی به د ځان نه خبر نه وي، دی به اوده وي او د ده چې کم کار پیښیږي لکه چې هغه ځای کې به د ده یو نمایندی دی خبر کړی نه دی او د ده کار انتهایی آسانتیا سره کړی دی، دی چې راپاسي دی به خبر هم نی، د ده به ټول مشکلات حل شوي وي. د دې د وجې نه سورت اخلاص، سورت الفلق، سورت الناس، دا 3 صورتونه د سحر د مانځه نه وروستو 3 ځله ووایه، بیا د ماښام د مانځه نه وروستو 3 ځله ووایه چې ستا څومره مشکلات راځي د هغې دپاره الله به ستا دپاره کافي شي. دا ویډیو تاسو لایک کې، کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار وکړئ. که چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو دا چینل دین او دنیا ضرور سبسکرایب کې او دا ویڈیو مخ کے شیئر کے. والسلام. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.